وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعالمين، والصلاة على رسوله محمد وآله اجمعین. دا کومه خبره چې ال روانه ده په شافعیه کې هغه به ملته کې پوره کو. دلته صرف شروع قدر من په دې کتاب کې کو. دې ته وایي فصول اکبری. په دې هندستان کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی و، سید علی اکبر الابادی. دا په دې نوم باندې دوه کسان تیر شوي دي. اکبر الابادی دا سید علی اکبر الابادی دی. اکبر الابادی دا یو ډېر صوفي شاعر و. قسم قسم خکولی د معاشرې د اصلاح اشعار ویلي دي، غزلي لیکلي دي. یو ځل په لار روانو نو لغړي جنکۍ ولا مخې له ورغلې، مخونه یې ښکاره و. نو هغه په لار روان دی نو خفه شو دې حالاتو باندې. بے پرد کل جو آئی نظر چند بی بیا، بے پرد کل جو آئی نظر چند بی بیا، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردے جنکی چی مولی دے نو عزت شرم نہ پر ازمکہ کی ننواتم. پوچھا کہ میں نے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ماره تاسو کې چې تاسو پرده څه شو، تاسو به مخ کې پرده کوله، مخ به مو پټو، بدن به مو پټو، تاسو په جامو هم د چا نظر نه لګي. ناغي سوي کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. بیا غ پرده قراله او د زنانو د نارینو په عقل باندې را پرې وته. نو عقل پټ شو، چې عقل پټ شو نو بس مونږ راوګتو، مونږ کولاو شو، بډاله شو. اوس شاپینګ هم کوي بازار کې. خبره پوه شئ. اوس خو داسې لغړي ګرځي چې هسې نرخزیتي جوړ شوي. ما ته چا وي ما لکه بس پرېږده دا خو څه کې څه به درته ووایم. دا ډېر صوفي شاعر و. او جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو. سمره قیمتي خبرې کوي. دا اکبر الابادی صوفي شاعر دی، ډېر بزرگ نیک سړی تیر شوی دی. او دا بل دی، دا لوی عالم دی سید علی اکبر الابادی. د حالات معلوم د علم صرف کتاب دی، خو د عربی ژبې علم صرف پکې ذکر کړی دی او داغی قواعد وغیرہ پکې ذکر کړی دي. کتاب دی مرکبات البته هغه ګران دي، ګران په دې دي کنه چې داغی امثله را پیدا کول ګران دي. دا په ضربه قیاس ته لکه کوم مثال دی، دا په نسوره قیاس ته. دا خبرې چې کوم دی هغه بیا لږ مشکلات، نور مشکلات پکې نشته لري. امثله شتا خو امثله ویل غواړي. بهرحال دا کتاب هم یو معتبر کتاب دی. ان شاء الله د دې متعلق خبره وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله راولي په اول کې بس ښه کار کړی او د ښه کار چې کوم دی نو څه نقصان نه شي دی ولې راوړی دا بس ښې کړي دي. حدیث شریف کې راغلی چې بسم الله کې دوی برکات دي او څوک چې بسم الله په د کار په ابتدا کې وای د هر کار په ابتدا کې او هر کار نو موږ د شری شند نسوارو چونډې جوړه بسم الله الرحمن الرحیم. دا نه یادای دا خکارونه نه دي،
ډوډۍ خوري بسم الله الرحمن کتاب راکړه بسم الله الرحمن کتاب کولاوي بسم الله الرحمن الرحیم خبر باندې پوه شئ هر ځای کې بسم الله وایي ښا بسم الله کې ډېر لوی فواید دي څوک دا زر پیری وي دغه الله چې کم دي نو بشمار حاجتونه پوره کی او دا سره خامخا الله جنت ته داخلي او دغه سلور نهرونه کوم چې د بسم الله نه راوتی وي داغه نه به تسکل الله نصیب کوي تاسو پیری نه وي الله خبره پوه بیا وي هغه دا نو بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق بیال تکوخه بسم الله د یو حرف تحقیق به تکومه خو په ټولو کتابونو کې نه یو شافیه کې به د ټول تحقیقونه کومه په ابتدا کې او بیا به هر کتاب سره چې کوم ځای کې تحقیق یې هغه به خپل ځای کوم خو د بسم الله او د الحمدلله تحقیق به صرف په کوم ځای کې په شافیه کې به ځکه هغه د ټولو کتابونو مور ده مطلب باندې پوه شئ الحمدلله رب العالمین ټول حمد الله لري د عالمانو پالون کې دی او د عالمین د مخلوق پالون کې دی دا تعمیم بعد التخصیص دی ته وي عالمین ذکر کړ مرتبه د عالمانو زیاته نه عالمین په عالمینو کې عالمین خود به خود ما شامل دي او بعض علماء مخکې رستو سي کړي رب العالمین والعالمین دا تخصیص بعد التعمیم دی تخصیص بعد په عالم لفظ کې چې کوم نه عالم خود به خود راغی هغه دا الله مخلوق دی خو چې دا رستو ذکر کړ نو په دې کې د علو شان د علماء او الذين اوتوا العلم درجات الله علماء ته مرتبه ورکړي والصلاه علی رسوله محمد درود دې الله پر رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او آله اجمعین دا به ان شاء الله د دې تحقیق با التکی په پورا باندې رواني ښه د ټولو کتابونو کې صرف شروع